په درو شیانو کې بالکل تاخیر مه کوه چې ټیم راشي فورا کوه. پکې ټول نه لومبنی چې خور لور دې لویه شي د واده قابله شي فورا یې ورکوه. او ډېر خلک داسې شته چې هغوی خپلې خویندې یا خپلې لوڼې هغه صرف د کور صفایانو لپاره کینولې دي، د کور صفایانې ورباندې کوي، د کور مزدوریانې ورباندې کوي، ودوي نه. او چې کله وخت تیر شي د هغوی ځواني تیره شي بېڅوک کوي نه. نو خپلو لوڼو او خپلو خویندو باندې د کور صفایانې مه کوئ چې تاسو هغه صرف د کور صفایانو لپاره کینولې دي، د کور صفایانې ورباندې کوئ، د کور مزدوریانې ورباندې کوئ او ودوي نه. او دویم چې کله د منځه وخت داخل شي نو فورا مونځ کوئ، په دې کې تاخیر مه کوئ. مونځ به نه قضا کوئ چې خیر دی دا کار وکړم بیا به دا کار وکړم، اوس فارغ نه یم، اوس مونځ نه شم کوی. نه نه، چې منځه وخت داخل شي فورا مونځ کوئ. دریم کله چې څوک مړ شي کفن دفن ترتیب برابر شي نو فورا یې جنازه کوي. داسې مه کوئ چې هغې ورور پلار دوبۍ نه راځي هغې ته دې کیدولی وي. کیدول پکې نشته، دا زمونږ د پښتنو رواج دی.